السلام علیکم جی دا سیټ کې چې کومه ویډیو ښکاري دا بالکل تازه نوې ویډیو ده. زما خیال ده چې د نن ورځې ده. دا سړی چې تاسو وینئ که نه دا اوس په هسپتال کې پروت دی او دا جي کوم چې سوالګر ګرځي په اډو دوکانونو او په بازارونو کې، نو جي دا بابا هماغه کس دی. او تاسو لږ خیال وکړئ چې د څومره پیسې راټولې کړي، پته نشته څومره ټایم کې یې راټولې کړي، خو دا د غریب په حق باندې ډاکه ده چې لکه اوس که تاسو چېرې ګاډي کې کښېنئ نو 15 منټه کې به 4 کسه راشي، 4 به لاړ شي، نو په هغې کې د حقدار او پته نه لګي چې زه چا له پیسې ورکړم. که دوکان کې 1 غنټه کښېناستې 15 کسه به لاړ راشي، نو دومره سیوا شوي. نو ویډیو له دې دپاره چې که پیسې ورکوئ هر یو کس له مه ورکوئ، ولې چې بیا خو ټولو له تاسو ورکولی شئ، نو اول سړی تلی بیا پیسې ورکوئ. تاسو دې سیټ کې خیال وکړئ چې دې باباجي څومره پیسې راټولې کړي، د هغه بېهوشۍ په حالت کې خلک لګیا دي، هغه پیسې ترې وباسي، هغه یو غټ شاپر ته مکمل ډک شو. جي دا ویډیو ته د سیټ زه غږ ومه چې هغه وایس هم تاسو واورئ چې هغه کسان څه وایي دغلته په دغه موقع باندې. که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره شیر کړئ، که زما چینل هم سبسکرایب کوئ جي نو هغه په اولني کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي. 5000 वाले भी मिलेंगे बच्चों, देख रहे 1000 वाले अलग होंगे. ये जा रहा था स्टेट में गाजी देखो ये कब तक चलेगी, शहर में हो जाएगा. دغه جي تاسو وکته ویډیو صرف په دې غرض باندې و چې هر سړي له څوک پیسې ورکولی نه شي. مطلب دا چې اول سړی لږ وتلی چې یار د دې سړی رښتیا مجبوري ده، که مجبوره وي یا مزدوري نه شي کولی یا ضروریات سې وایي یا حاجتمند دي، نو په کار ده چې د هغه سره مرسته وشي. خو زما مطلب دا دی چې هر یو کس له څوک پیسې نه شي ورکولی جي. نو د ویډیو پوره کتلو ډېره مننه. پیج هم لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. والسلام.